सूरत الحدید آیت نمبر 11 اتلسم رکوع وشتم سپارہ صفحہ نمبر 54 آخر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم. سورة الحدید آیت نمبر 11 اتلسم رکوع وشتم سپارہ صفحہ نمبر 54 آخر. تاسو لکه یاد شي پرون الله تعالی د انفاق فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې د خرج کولو حکم کړی وو چې تاسو د الله تعالی په لار کې خرج کوئ او الله پاک دا غي وجه بیان کړی وو چې د دې مال او دولت اصل مالک الله تعالی دی. مونږ سره چې څومره مال او دولتونه دي د دې حقيقي مالک الله تعالی دی. مونږ او تاسو د دې مالونو چې کوم دي خلیفګان یو د الله تعالی خلیفګان یو د دې نائبان یو. مونږ په یو قسم د څوکیداری کوو. الله فرمایي چې مال زما دی او زما په لار کې خرج کوي. پرون دا خبرې مونږ کړې و. اوس دلته الله تعالی یو بل خبره کوي د انفاق فی سبیل الله چې تاسو خرج کوي او بیا د دې خرج الله تعالی فائدہ او د هغې نتیجه بیانې. بنده چې کله خرج وکي نو الله فرمایي چې د دې داسې مثال دی چې دا تاسو ماته قرض راکړي. بنده زکات ورکي د الله په لار کې نو دا د الله داسې سوچ بنده الله ته قرض ورکړو. دا مونږ تاسو چې څومره قربانیانې کوو نو دا الله تعالی سره چې کم دی به طور قرض جمع کیږي او دا مونږ تاسو چې څومره هم حجونو ته ځو عمرو ته ځو نو دا چرته جمع کیږي د الله سره. په دنیا کې قانون دا دی ما چې کم دی ګلزار لاله د قرض پیسې ورکې نو دی بجا سو وخت پس ما ته دا پیسې واپس راکې دا زما قرضدار شو. نو دقه شانت د الله تعالی سره هم زمونږ د نیک د اعمالو مثال دی. انتهایی خوده قسط تشبیه ورکې چې تاسو څومره هم نیک اعمال کړی دي نو دا ما سره د قرض په شانتي جمع شوي دي. نو چې کله د انسان سترګې بندي شي الله پاک به چې کم دی دی بنده ته د خپل قرض واپس ورکړي. الله دې زمونږ تاسو چې کم دی دا عمل مونږ ته نصیب کړي او دې ته ویل کېږي قرض حسنه. قرض حسنه د هغې لپاره بیا خپل شرطونه دي. بنده چې کم دی بل بنده سره امداد کوي نو دا به کم دی په دې شرطونو سره کې دي ته ویل کېږي قرض حسنه. نمبر 1 په هغې کې به اخلاص وي. مالدار سړی غریب سره چې امداد کوي په دې کې به څه وي اخلاص. اخلاص دې ته ویل کېږي الله ستا د رضا دپاره کوم. نمبر 1 دویم دا مالدار سړی به د عمده شیز امداد به کوي. عمده شیز ښه شیز داسې بني چې د یو بندنه یو شیز چې کم دی په کور کې رف دی دنه فارغ دی نو دی ورکوي نه چې کم عمده شیز دی او د خوښ دی دا به د الله په لاره کې خرج کوي. دریم بنده به د مرګ نه پیله پیله خرج کوي. داسې به نه کوي چې یو سړی چې کم دی بیمار شي او دی بیا هغه ټایم کې خرچونه کوي نه د مرګ نه پیله پیله د صحت په دنیا کې. او پنځم نمبر دا چې انسان به احسان بنه کوي. غریب سړی سره چې کم دی مالدار سړی مرسته وکړه نو سبب په احسان نه کوي. او شپږم دا بنده چې هر څومره هم پیسې خرج کوي نو دا به تصور کوي چې دا ډیر زیاتې لګي دي. د الله په لاره کې پکار دا چې ډیر خرج وکړو نو چې خرج هر څومره ډیر وي خو بنده به دا تصور کوي چې دا لګ دی نو دې ته چې کوم دی ویل کېږي قرض حسنه. نو الله فرمایي چې څوک دی چې ما ته قرض حسنه راکړي نو مطلب دا دی چې دا نیک اعمال دا بچا سره جمع کیږي د الله تعالی سره
او دا به الله تعالی چې کم دی د انسان د مرګ نه پس دل چې کم دی واپس د خپل قرض واپس کوي. د دې آیت دا مطلب نه دی لکه څنګه چې يهوديانو ته ناغست دي چې الله تعالی چې کم دی فقیر دی او مونږ مالدار یو. د دې آیت دا مطلب نه دی. د دې آیت دا مطلب دی چې نیک عمل د دې مثال د څه شی دی د قرض دی او څنګه چې کم دی قرض واپس چې کم دی مالک ته واپس کیږي نو داسې هم زمونږ نیک اعمال چې څومره هم دي دا مونږ به طور قرض الله تعالی ته ورکړي دي او دا به مونږ ته را واپس کیږي. نو منزل الذي سوق ته هغه کس يقرض الله قرضا حسنا چې قرض ورکي الله تعالی دا قرض حسنا خ قرض فيضاعفه بیا به الله پاک دا سوچن دکسی واکری له د پارا وله اجر کریم او د پارا اجر لوی دی. دلته الله تعالی د مؤمنانو حالت بیانی ودا مؤمنان چې کله اورس د قیامت د قبر نه راپاسي نو د قبر نه چې راپاسي الله پاک به وته عمل نامه په نیک په خیل اسمان دی ورکی. بیا به د دې بندنه به کم دی مخکې رڼا به تنه رواني کم رڼا د ایمان رڼا او بنده به کم دی د رڼا پس مخکې رواني رڼا به مخکې وي بنده به پس رواني نو دا رڼا به کم دی بنده به کم دی جنت ته ورسي. دې ته ویل کېږي د ایمان رڼا او یو هغه رڼا چې دا د چردام زین به کم دی پړقېږي با بنده چې چردام کوي او په چرندام کې دا کم زین لوندېږي دا به هم د قیامت په ورځ باندې به رڼا کوي. نو یو به هغه رڼا وي او یو به کم دی هغه رڼا وي چې دا به د ایمان رڼا وي نو بنده به د رڼا پسې رواني داسې دا به جنت ته ورسي. اور د دې داسې مثال دی اوس خو چې کم دی ډېر سہولیات دي. پخوا به خلکو سره چې کم دی ډیوه به وه او پخوا به خلکو سره لاټین بو نو دا به چې کله د کوره راووتلو لاټین به سره لاس کیو نو دی به هغه لاټین په رڼا باندې چېرته راغلو جومات ته. نو لاټین چې کم دی رڼا ده او بنده ته کم ځای وښولو جومات اندق شانتې بنده چې کله د قبر نه راپاسي نو دی به جنت ته ځي او جنت ته به څنګه ځي الله پاک به ته یو رڼا پیدا کړی وي هغه رڼا پسې به دی روان شي رڼا به مخکې وي هغه به جنت طرف ته رواني او بنده به پسې رواني. بیا به کم دی بل طرف ته به منافقان راپاسي. منافق هغه سړی دی چې دا د عقیدې منافق دی. عقیدې منافق دی ته ویل کېږي چې جبې سره چې کم دی دی وی چې زه ایمان مې راوړی دی خو پزړه کې چې کم دی دا دروغجن دی دا وی زما ایمان نشته دی دې ته ویل کېږي منافق. نو دوی مډله د منافقانو ده. نو منافقان چې کله د قبر نه راپاسي اول به ورته چې کم دی الله تعالی عمل نامه په ګس لاس ورکي نمبر 1 او بیا به چې کم دی د دې د منافقت تیاره به وي مؤمنانو سره به چې کم دی د ایمان رڼا وي او دغه منافقانو سره به د منافقت توره تیاره وي نو دی به هغه تیارې پسې روان شي. نو دی خي طرف ته به کم دی مؤمنان به رواني ګس طرف ته به منافقان رواني. نو دا منافقان به دی مسلمانانو ته وي ویل لګ رڼا نه ترا کوي نه لګ رڼا نه ترا کې چې مونږ هم ستاسو غونته رڼا پسې جنت ته روان شو. نو وی ته به فرشتي आवाज وکي چې ستاسو رڼا چې کم دی هغه شاته ده. خبره باندې پوه شوې. نو دا منافقان به کم دی واپس داسې شي نو دی چې کله را واپس شي دی به شاته راځي خو دې ته رڼا نه ملاويږي. خو د دې واپس کېدلو نه به د دې مراد دا وي چې تاسو دنیا ته لاړ شئ په دنیا کې تاسو رڼا پاتې شوې ده نو دنیا ته بیا څوک راځي بیا به خو دنیا ختم شي. نو الله پاک فرمایي چې په دې دوران کې به کم دی د منافقانو او د مؤمنانو په منځ کې به یو دیوال به ولګيږي. په دې باندې لګزان پوهه کې د منافقانو او د مسلمانانو په منځ کې به ولګيږي دیوال. دی خي طرف ته به کم دی مؤمنان وي
او د ګس طرف ته به کوم دی سوق وي منافقان. نو الله فرمایي چې د دې دیوال چې کومه دروازه ده نو یو دروازه چې کوم ده دا د رحمت ته او دا بل دروازه دا بل سیډ چې کوم دی دا د دوزخ ده. دا عجیب دروازه ده. یو طرف د څه شي دی یو دروازه چې لګیدلې ده د هغه باطن چې کوم دی باطن دا د رحمت دی او د دې چې کوم دا ظاهر دی نو دا چې کوم دی د جهنم ده. دا به داسې یو دیوال بشي او په دې دیوال کې به کوم دی دروازه وي او په دې دروازې د دې سایډ نه به کوم دی سوق وي مسلمانان. نو دا سایډ چې کوم دی دا به جنت ته دننه کیږي او دا ګس سایډ ته به سوق وي جهنم منافقان. نو دا منافقانو طرف چې دا کومه دروازه ده دا به کوم دی د عذابي. نو دې چې کله دې ته دننه کیږي نو دې طرف ته به دې جهنم ته پروزي. نو دا چې کوم دی الله تعالی د دې دروازې ذکر کوي او دویمه خبره پکې دا کوي چې مؤمنان به کوم دی د ایمان رڼا پسې رواني هغه به جنت ته ځي او کافران به کوم دی د خپل د کفر تیاری پسې رواني چې هغه به چرته ځي جهنم ته. نو دا کافران به مسلمانانو ته وي چې لږه شان رڼا را ترای کې نو فرشتي به وته وي چې تاسو رڼا شاته پاتې شوی ده. دې چې کله واپس شي شاته نو شاته به اسم نه بیا به الله تعالی د دې په منځ کې یو دیوال ولګي چې د دې دیوال کې یو دروازه ده چې د هغه یو طرف چې کوم دی د رحمت او بل طرف د دوزخ ته. په دې آیاتونو کې د دې ټول خبرو ذکر دی. نو الله فرمای یوم تر المؤمنین فکمورز بچتوینه المؤمنین مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمنان قضی یسعى نورهم منډي بوي نور ددي بین ایدیهم پروان دي د دوی وبایمانهم او د دخي طرف تبا بشراکم اليوم زیر د تاسو ته پنن اورز جنات تجري داسې باغونه چې روان وي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولي خالدين فيها همیشه به پاغه کې ذلك هو الفوز العظیم هم دا د هغه لوی کامیابی. اوس منافقانو حالت وی یوم یقول المنافقون والمنافقات فکم ورځ بچي وای منافقان سړي او منافقان خزي للذین آمنوا هغه کسانو ته چې ایمان وروړي دي سبب وی انظرونا چې انتظار وکړي زمونږه نقتبس من نورکم چې رڼا واخلو مونږه ستاسو د نور نه قیل دیتا با اویلی شی ارجعو وراءکم که واپس شی ورستو پشاگانو خپلو فالتمسو نورا پس اولتوی نور فضرب بینو بیا با ادرولی شی د دی پمینس کې بسورن یو دیوال لهو بابن چې د هغې به یو دروازه وي د منافقانو او د مسلمانانو په منځ کې به کوم دی یو دیوال به ولګیږي او په دې دیوال کې به یو دروازه به وي. الله د هغې دروازې ذکر کوي باطنه فيه الرحمة د دې دننه خو به رحمت به وي وظاهره او د دې ظاهر چې دی من قبله العذاب لړوان دی د دې نه عذاب دی. نو یو طرف چې کوم د مسلمانانو طرف ته دی د هغه دروازه د رحمت ته او چې کومه دروازه د چا د طرفه ده د منافقانو هغه دروازه د سره د عذاب ده. ینادونهم هغې ته به آواز وکړي الم نکم معکم آیا مونږ نه وو تاسو سره. دا منافقان چې کله د دې دیوال دې سایډ باندې گیر شي نو دوی به ورته داسې مسلمانانو ته آواز وکړي مونږ تاسو سره په دنیا کې نو یوځای مونږ تاسو سره په جومات کې به هم یوځای وو زمونږ خادم یوځای وه زمونږ مړی م یوځای او وي تاسو چې کوم دی مونږ نه ښي طرف ته پاتې شوې مونږ ګس طرف ته. نو دا به دوی هغه خبرې کوي ینادونهم هغې به دوی ته آواز وکړي الم نکم معکم آیا مونږ نه وو د تاسو سره قالوا بلا نو دوی به ووایي ولې نه ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو په فتنه کې واچول خپل ځانونه وتربستم او انتظار وکړو تاسو ورتبتم او شک وکړو تاسو وغرتکم الاماني
نو دا مؤمنان به ورته وایي بالکل مونږ په دنیا کې یو ځای وو او تاسو کې مونږ کې یو فرق و په تاسو کې فرق دا و چې تاسو فتنې جوړېږلې منافقان خلکو دا تاسو وګورئ په دنیا کې هم فتنې جوړي او دویم دا خبره وي تاسو چې کم دی په خپل ځان شکونو کې واچول آخرت نشته دی کله به ویل دا قرآن د الله کتاب نه دی کله به ویل پیغمبر د الله اخیری پیغمبر نه دی نو تاسو کې مسلې دا وي چې تاسو به د الله تعالی احکامات په شک سره کتل او مونږ کې خبره دا و چې مونږ په دې باندې ایمان راوړیو نو ځکه تاسو ګس طرف ته پاتې شوي مونږ کی طرف ته وغرتكم الاماني او دوکه درکړه تاسو ارزوګانو حتى جاء امر الله تر دې چې راغلی حکم د الله تعالی وغركم بالله الغرور او دوکه درکړه تاسو ته الله تعالی په حق له شیطان واخر الدعوان الحمد لله رب